أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نن زمونگا د فهم قرآن نهم درس سے پرونی درس کے دعا ذکر شوی وا اهدنا الصراط المستقیم. داغی معنی و مصداقات ذکر شوی وو. دا صراط مستقیم کوم لار دا صراط والذین انعمت علیہم دا داینا بدل دی او دا بدل الکل دی. دا قرآن داسی یو عجیب کتاب دی. بعضی مفسرین فعلیہم کی قراءات ذکر کئی بیا مختلف قراءات دای تعلق د تجوید سره دی چې بدی علیہم کی یو قرات علیہم علیہمی علیہمو گن قرات پکی. قرآن کریم کی اللہ مولدا سے نوے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط والقرآن والحدیث چې مونږه مضبوط کې پنه غلار چې غلار د قران او د حدیث دا درته ونه وي بلکې الذين اغا کسان راته وخت نو دې کې دا یو خبر به مخه تراشی چې تعلیم تربیت دا صرف د کتابونو نه کی سړی کټورو مار د ډاکټرې کتابونه وای دې سره هغه ډاکټر کیږي نه چې سو دی استاد سنات نو دو خبرې دي چې دې سره انسان کمال ته رسیږي. یو کتاب الله او دویم رجال الله. یو کتاب الله او یو رجال الله والا خلق. الله والا خلق که چرته یو انسان د الله والا خلقو په مجلس کې نکینی دې کمال ته نشي رسېږي. ذکر مولانا روم وی ہر کے خواخد ہم نشینی با خدا ہر کے خواخد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء. اولیاء سره کینا تب اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی فرمایا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. رښتونو خلکو سره شي. دا کوم سورۃ آیت دی حافظان. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقین. ہاں بیٹو پہ حافظان پاکستان حافظ او دا مولا او قاریه چې ټوپه نه پسري د بل ځان ښکاری کړه سم جنگی دری چې په ښکاری हाँ जी स्वयं असी बार के लो माना बड़ा खबर बल क्यों असी बार के या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन.
دې ته رمضاني حافظان وایي. ها رحم الله قاری صاحب، معاذ حافظ صاحب، احمد الله صاحب، شاوسی صاحب، بکر اور اسلام ورز حافظ دین زبا توے ما یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. دا به ان شاء الله سورہ توبہ آیت نمبر 119 یا 120 وګورئ تاسو، یا به 119 یا به 120. څنګه ماته یې دې ټیک کم کړه. ها بس سورت یاد ساته نو، سورت توبہ آیت نمبر 119 دیا او یا 120 دی. سویم دی اللہ فرمائی اے ایمان والو دا اللہ نو یریږي د رښتونو خلکو مرګري شه. چا مرګري شه؟ نو د دروغجنو مو مرګري کیږي، دا ګاډریانو مو مرګري کیږي. ها ځکه وی یک زمانہ صحبت با اولیاء، لږ سات د اولیاء مجلس کې ناستا سړی ته جون بدلی. یار د انسان د ګناهونو نه نفرت پیدا شي د نیکانو سره کېنی، د نیکانو په دې ناسته کې یو برکت دی. وی یک زمانہ صحبت با اولیاء بهتر صد سالت و ادبیریا. دا د کلونو د نفلی عبادت نه غوره ده. د نیکانو مجلسونه لټوي. ځکه وی صحبت صالح تورا صالح کو نه ده او صحبت صالح تورا صالح کو نه ده. صحبت چرسی تورا چرسی کو نه ده او صحبت بنگی تورا بنگی کو نه ده. د غلطو خلکو مجلس کې چې کېنې آغا رنگ با آغا سر با پتا کیږي. د دې وجه څه ده؟ د دې یو وجه ځان سره نوٹ کې. ها اے طالبانو مولیانو وجه ځان سره نوٹ کې. تبایع انسانی سراق دي. دا ځان له یو ټاپک دی، اوس موږ سره ټیم نشته، ټیم ختم دی. تبایع انسانی سراق دي. سموي تبایع انسانی د انسان د طبیعتونو غلاګر دي. څنګه انسانان نه یادوم، طبیعتونه یادوم. دا طبیعت اغلا کوي. ای څنګه اغلا کوي؟ تاسو چې د ماشومان یو دوه درې نسواریانو سره کېنوي، دا ماشوم به داغه نه به اغلا کوي. د طبیعت دا ماشوم به څه ځای دی طبیعت اغلا وکړه. دا کوم سیګریټیانو سره کېنوي نو دې به اصل ځکه لو خاله مبارک که خیال مو کړی دی. که چرته ټوپکو تماچو والا سره مو کېنول دې به مو د پس داسې کوي او شیش بوتانی په خپلې وخت کې راځي. او که چېرته درسونو کې مولیانو سره مو کېنول نو هغه پیښې به کوي. یو ماشوم ماروغ ته بوتلو ځان سره چاروغ و دا وړوکی احمد دی زما زوی دی. دلته مونږ خطبه ووې نحمدهو دا انما المؤمنون اخوه. بیا مې مونږ د پریکینو شکریا ادا کوو. دا پریکین په لږ غونته وخت کې را جمع شو. زه بله ورځ نومانو کور کې پټکي واړه دی الحمدلله وکفا. زه د پریکینو شکریا ادا کوم. امورې مې چې دې څه وایي پیدا دې مونږ ته راکتلی و. طبیعت غلا کوي. تاسو ماشومان دلته چې کېنوئ نو دوی به دا مد به اوږدوي او وقال الذین کفروا خوند سره به وایي. نو ځکه مونږ لار د هغه کسانو انعمت علیهم، لار د هغه کسانو یعنی کسانو پسې به څه پکار دي؟ کسانو پسې ځان ته مطالعه باندې کار نه کوي. کوم خلکو چې ځان ته مطالعه کړي دي هغه ګمراه شوي دي. څنګه آپ بعض کس پکې داسې سټایل کې یو څوک پکې مختلف. خو به هر حال هغه
پښتو کې وایي په مجلس د عالمانو بسر زر شي ورپسې که یې ونه که یې لوټه که یې ګټه د صحرا د عالمانو مجلس کې د دې بلته یو د شیخ سعدي بابا د کتاب یو واقعه بیان کما شیخ سعدي بابا رحمت الله علیه د چا تذکرہ کوي یو سړی دی وای هغه راغلی دی حمام ته دغه تن ته په حمام کې د چا د لاسه خوشبوداره خټه ورکړې شو څه ورکړې شو نو هغه خوشبوداره خټې نه ډېره ښکلې خوشبو راتله نو یاره داسې کار شو دا سړی ورته وایي چې دا ته مشکې که ته عنبرې نو شیخ سعدي بابا رحمت الله علیه هغې ته د اشعارو جامه ورچولې هغه وایي ګلې خوشبوې در حمام روزي ځان سره شعرونه یادوې ګلې خوشبوې در حمام روزي رسید از دست محبوبې بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیرے کہ از بوئی یا کہ از خوشبوئی دلا ویزی تو مستم بگفتا من گی لینا چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کر وگرنہ من خما حاکم کی حستم سو مطلب توجہ مشتکا نا دا الذین کی خبر کو سورات والذین دا الذین په معنا نه پوهیږي نو صرف سټډي سره ته کمال ته نشي رسېدی ګورې ښه که ځان له ډېرې سټډیګانې وکړي شیخ سعدي بابا وایي ګلې خوشبوې در حمام روزي ګل دا ګل نه دی ګل دی ګل خټې ته وایي ښه وایي یو پیرا په حمام کې راته د یو دوست د لاسه خوشبوداره خټه ملو شوه ما دې تپوس کو بدو گفتم کہ مشکیا عبیرے کہ تم مشکی گتا عنبرے کہ ازبوئی دلاویزی تو مستم چیزا خستا دی خوشبوئے مستے کی راوستما بگفتا اگا خطراتا گویا شوا بگفتا منگے لینا چیز بودم ویزخو بیکار خطیما ولیکن مدت با گل نشستم خود مدمی دا دی گلونو دا خوشبودار بوٹو پویخ کی تیر کردے دی نو جمالی هم نشی در من اثر کرد ما کی اغی اثر کردی نو جی یو خطا بیکار خطا اغا دا گل نا خوشبو اخلی نو جی دا قرآن مجلس تر زیارت ماوری باثر نکیگی اجی بیارا طالبان شپا و رس ناستی دا استادان والا شپا و رس ناستی دیغا برکات بنیو او دا یادو ساتے دا محلی او دا علاقی و علم خوش قسمت دی چی دیر پا دیگلی گی دا شپا و رس ما وستن لسو پوری واړه سبقونه وایا پښمنی بیا را پاسه وا نو بیا د ما سلطان پوری سبقونه قرآن لوی خبره ده نو څه کوي صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا احسان کړي پاغي باندې اے دې صراط الذین انعمت علیهم کی مسله تکي دا پتا سنی اوریدلی ان شاء الله صراط الذین انعمت علیهم بدی کی تسلی ده ځکه چې مخکې آیت کې مونږ وی یا الله باندې غلار مو مضبوط کې په صراط مستقیم مو مضبوط کې نو په صراط مستقیم چې مضبوط شوي دا خو په غنو باندې خپې کې غوډل دي دا خو د اوس پونو نینی چې جلدي دا به تا سره خلک بایکاټ هم کوي تا به خلاف هم کوي تا باندې بدنام هم لګي تا خلاف پلانینګونه تاسو شونم کوي یاره په دې لار خو تک ډېر سخت دی نو تسلی صراط والذین انعمت علیهم دا تا چې د کومې لارې انتخاب کړي دا عملار نه ده دا لار د هغه کسانو ده رب چې تا ور باندې انعام او احسان کړی دی هرگز پریشان کېږه دا د انبیاو لار ده دا د صدیقینو لار ده دا د شهداو لار ده دا د صالحینو لار ده وحسن اولئک رفیقا دا ډېر ښه ملګري دي ښه پریشان نه شي ته به یوازې نه یې
صراط الذین لار دا کسانو انعمت چتا نعمت کړي پاغي چتا احسان کړي پاغي دین معلومه شوا چې منعم حقيقي یو الله دی او دا نعمت ماده قران کې 89 کرته ذکر شوی دا نعمت او دا لفظ د نعمت 43 کرته ذکر شوی دا الله نعمتونه څونه دي چې یو نعمت ذکر کوو نو الله فرمایي و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا قرآن کې څو پیری دي حافظانو د دې تیات ما چانک تاسو کو نه نو وته دا چې د استاد امتحان لري او ډایرکټ تویدا وایا ذهن نو دي فورا نو بیا هغه مشهور امتحان کې نمبر کم راشي کنه نو په امتحان کې نمبر کم راتلل دا د نقصان خبره نه وي کله دین کې یو خبره حاضرې ما سار یو تن دوی میدان عام تعلیم نمبر کې سری مې دیا کنه بدو نمبر کې سری مې دا وګوره تو کله ماشوم چې دی اپا امتحان کې نمبر کم والی بعض نالایق ماشومی اب کې پوری شرم والی الله اکبر او ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها دا قران کې څو پیر راغلي تاسو ته جماعي تاسو د فهم قران دون لازمي دي کنه چې تاسو په ذهن کې دا ایداد دو پیری قران کې راځي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها سورۃ ابراهیم کې او سورۃ نحل کې سورۃ ابراهیم آیت نمبر 34 او نحل 18 وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها تاسو د الله نعمتونه شمیرل غواړئ بیا قران کې نعمت تر دې قران تم الله نعمت ویلې دي د انبیاء او راتک تم الله پاک نعمت ویلې دي د بوتن پمینس کې مینا محبت دام نعمت دي د دشمنانو نه حفاظت دام نعمت دي دارنګي دا الله غیبی مدد دام نعمت دي بیا دا انسان د الله فرمایي و فی انفسکم وفي انفسکم دې په توجه کوي وفي انفسکم تاسو د خپل بدنونو کې دې کې د الله نعمتونه دي دې له سوچو کې د انسان دا دماغ دا سر دا ویښت اوس کدا ویښت په نه راخیږي اوس کومه خبره نه ده بیا دا کوپړې دا دونه مضبوط اډوګو نه جوړه ده کنه دا په اعلی سره نه ماتي بیا دې کې چې کم سلز او کمی خلیې دي د پیغمبرانه کار ور کوي کال ته کې یو کلیه خراب شو بیا مور خور سړی نه پیژني بیا با فراغ کا سړی نه پیژني یار بیا دغه د قوت شامه کداري خراب شو نو بیا کار دې د لکه او د پته برته نه لګي بس خوري به کار دې پکې تا چولې دا نه کې د سترګو داخليې د کار پری دي بیا با نابینای بیا با تګران یې دا نه کې د وګونو دا یا ګور په دا وګونه داسې نعمت دی چې دا انسان ته د هر قسمه आवाज فرقم خي چې دا وای د میل دی دا د فیمیل دی دا څه کنه دا आवाज مې د مور دی دا د خور دی زنانه او صدا خي چې دا आवाज نارینه دی دا د زنانه دی دا د مور आवाज دی دا د پلار आवाज دی الله اکبر کدا आवाजونه ټول یو شان دی او د لخذ आवाज کولې چې پلان کیا دا د بیبي درلمه بیبي دې نه وخت لري د تړیا دا الله نعمتونه دي ها مونږ ته احساس نشتا یو نابینا عالم تیر شوی دی دغه نه شاګردانو تفوس کړو چې دي تاسو د الله نه څه غواړئ تاسو ته صداتي چې تاسو ارمانی غوي نور ارمان می نشتا د تراو کې قران پڑھاو ما په تفصیل سره قران پڑھاو ما دې کې الله وی دما دا بندګان لکه اسمان ته نه ګوري دي زمکه ته نه ګوري دي غرونو ته نه ګوري وې زم چې الله یو ذکر تسترګې راګي کنه چې الله بیا وې دې په وګوره داسې وګوره چې دا دې کوینم چې دا څنګه ونی ګوټي دي یار دا څنګه غرونه سمندرونه دي دا څنګه اسمان دی او دا څنګه زمکه دا یو نظر ویني یو تنو زامنو ډاکټر ته بوتل یو د یورین څه مسئله وا پیشابي بنشي الته د ډاکټر علاج کو د درې اډمیټ هسپتال کې پیپونه ورته ورخه تکړی وو ډېر په تکلیف سره هغه پیشابي ورله خارجول پکې دی وینم تلې
چې کله په څلورمه پنځمه ورځ هغه ډسچارج نو غزامونه د ډاکټر صاحب شکریا ادا کو پیسې ته واغسته پورا ترتیب هغه پلار په جړا شو غزامونه ته ویلي بابا بیا څه تکلیف دی وی تکلیف نه دی وی په دې جړا رااله چې نن دې ډاکټر زماده مجاز خارج کی مال ډېر تکلیف ملو شو وینم پکې رانه لړې تاسو ګور د ډاکټر شکریا ادا کا پیسې هم نه واغسته او کم بادشاہ چې دا بغیر پیسو زمونږ د اخراج کوي کنه بغیر د پیسو روزانه چې کله ضرورتي نو پای زموږ څخه خرچ نه راځي نو موږ ته د الله شکریا ادا کړو الله نعمتونه ډېر زیات دي د انسان دې نعمت ته وګوره دا سترګې دلته دا پوزه دلته دا خوله دلته اوس که چېرته دا پوزه شاته وي خیال مو نه دی یا دا پوزه دې سیټ ته وي دا سترګې شاته وي او خوله دې طرف ته وي نو تا چې نوړی راغسته نو شاته به دې سترګو ته وړه که نه نو بیا به دې سپېمو ته راوړه نو بیا به دې خولې ته وړه څونه ګرانه به ډوډۍ خوراک کړي اوس دې تا په کاسه کې نوړی برابر کا هلته نه د سترګو کیمرې د تصویر ویستو چې چیز اوکې دی اوچتوه نو چې دې خوا دې خولې ته کوله نو هلته نه د سپېمو کمپیوټر تا ته خبره وکړه چې بلکل شی ورته نه کوه خولې ته کوه هلته ژبې ټیسټ که بلکل سیز صحیح دی غاښونو ته ورخوا شو نو بیا خوا معده ده بیا زړه دی نو بیا دا زړه چې دی دا د غوڼ بدن ته وینه پاس کوي یاره که یو وال پکې ګډ وډ شو بیا سړی باندې څه چل کېږي را پرېوځي نو بیا دې خوا لبلبه ده دې خوا په بدن کې نظام ډایجسټیو سیسټم دی که د انسان بیا د انسان کې الله پاک یو قوت ماسکه یې ښودلې ده چې مونږ او تاسو کوم خوراک کا کو که نه هغه ټینګ ساتي که د انسان دا قوت ماسکه خرابه شوه دې چې څه خوراک کا کې به دې لاندې بهیږي بیا نو مونږ خو د الله شکر نه ادا کوو نعمتونه ډیر شي دي جسمانی نعمتونه روحانی نعمتونه وهبی نعمتونه کسبی نعمتونه الذين انعمت عليهم بیا دا الله پاک په یو آیت کې راجمع کړي سورۃ النساء آیت نمبر 69 وګورئ سورۃ النساء آیت نمبر 69 چې منعوم علیهم کم خلق مراد دی من يطع الله والرسول من يطع الله چا چې تابعداري وکړه د الله او د رسول د الله آیت ته خیال کوي دغه بس تاسو یو توجه یو ناشنا خبره تم راشي مخه تا من يطع الله والرسول چا چې تابعداري وکړه د الله او د پیغمبر چام ومن جوبي هو خپل دې کپړه دې نارینه که زنانا که مالدار دې که غریبا ومن يطع الله والرسول چا چې تابعداري وکړه د الله او د پیغمبر په اولئک نو دا کسان دا بچا سره مع الذين دا با کسان سره انعم الله عليهم چې الله ور باندې نعمت کړی دی دا څوک دي الله بچا نعمت کړی دی من النبیین پیغمبران صدیقین شهدا صالحین مونږ د دې لار د الله نه غواړو د چا لار د انبیاو د صدیقینو د شهداو د صالحینو د مونږ بعضې استادان وایي که نه په دې سورة الفاتحه کې د جهاد مضمون هم شته تاسو وګورئ کوم ځای کې پکې شته الحمدلله کې جهاد شته رب العالمین کې شته الرحمن الرحیم کې جهاد شته مالک یوم الدین کې شته غیر مغضوب علیهم ولا الضالین کې جهاد شته فاتحه کې جهاد په نظر نه راځي وې دې کې یو مضمون د جهاد هم دی کوم ځای نه معلومه وای ها جی چاته علم شته دا انعمت علیهم چې مراوال سورۃ النساء آیت نمبر 69 د دینه معلومیږي چې انعمت علیهم کوم خلق دي انبیا او جهاد کړي کنه وکای من نبی قاتل هر نبی جهاد کړي خجی دې کې وی شهدا شهیدان کی مجالوړې راخړې دي شهیدان څوکي چې جهاد کړي کړه نو جهاد په فاتحه کې راځي کرانه نو په سورۃ الفاتحه کې جهاد امراغه ښا او الله فرمای وحسن اولئک رفیقا نو په دې سورۃ فاتحه کې جهاد هم راغی
دې سورۃ فاتحه کې بل یو مضمون دی خو هغه ډېر اوږد دی او هغه ډېر زیات وخت غواړي چې دا کم منعوم علیهم خلق دي که نه د دې لاره څه ده یاره لکه مونږه په هر مونځ کې وایو چې یا الله مونږه د هغه چا په لاره روان کې چې هغې باندې تا نعمت کړی دی دا انبیا دي دا صدیقین دي دا شهدا دي او دا راځي د دې لاره لکه مختصر ګورو چې مونږ ولې دا لاره غواړو توجه مو نشته یاره توجه شته څه خبره مې وکړه یو څو آیتونه راوړو په کوم عنوان دا مونږ چې په هر مونځ کې د الله نه کومه لار غواړو دا کومه لار ده ستړي شوي خو دی ووایو که نه نبي ته ووایو که نه الله اکبر یو څو آیتونه په دې باندې راوړو چې دا لار چې مونږ د الله نه غواړو نو دا لار داسې وړه لار نه ده سورۃ یونس آیت نمبر 71 لارا د منعوم علیہم مونږ د الله نه دا لار غواړو سورۃ یونس آیت نمبر 71 یو لسمه پارا وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ ولول پدی خبر د نوح علیہ السلام کله چې قوم ته وی اے زما قوم ان کان کبر علیکم مقامی کچری کران لکی تاسو لو درې دل زما وتذکیری بیاات الله او زما تاسو نصیحت در کول پایتونو د الله نوح علیہ السلام قوم ته ولار دی یکی आवाज قوم خلاف ګور بچیم خلاف نو بیبیم خلاف فعلى الله توکلت ما خاص بالله ځان سپارلې دي چې د منعوم علیهم لارا د الله نه غواړي پایک لک پاتې کېدل غواړي دا خدا لار دا وګوره نوح علیہ السلام یکی आवाज میدان کې ولاړ دی نه نیم توکالا فعلى الله توکلت خاص بالله می ځان سپارلې دي فاجمعوا امرکم کلک کې خپل چل ول خپل تدبیر راجمه کې خپل شریکان او بیا دینی تدبیر تاسو پتا سو باندې پټ خبرې مکوي نوح علیہ السلام ولوی پټ میټینګونه مکوي ثم مغزو الیا به مال اوروي مال مهلت مرا کوي چې څه کوي دې کوي لاس مو آزاد او که تاسو مخړوي نو تاسو نه مزه غوښتي دي زما جرم څه دی نو ګناه می څه ده تاسو اسی به تاسو مخالفت کوي سړیا فاین تولیتم که تاسو مخواړو تاسو نه مزه اجرت نه دی غوښتي زما اجر نه دی مگر په الله فکذبوه هغه تکذیب وکا الله یمنو علیہ السلام ته نجات ورکا سورۃ یہود وګوره دې پسې سورۃ آیت نمبر 32 تو قرآن په دې انداز سره وایا یو سورۃ وایا تاسو به د قرآن ډیر فهم حاصل شيخه سورۃ یہود آیت نمبر 32 دو دیرشم آیت نوح علیہ السلام دغه مسئله بیان کا نو قوم تو یا نوح قد جادلتنا فاکثر تجدالنا اے نوح تا مون تر جګړې شروع دي الګ پیغمبران جګړې کوي خدا حق خبره ولا بیان کی الګ تا مون تر جګړې وکي او جګړې دی را سره ډیر زیات وکي ته چې مونږ کوم عذاب نه رضا عذاب را باندې رااله سورۃ انعام وګوره آیت نمبر 74 لار د منعوم علیہم دا چې خډیر ټول راضی کنه دا لار سره اړه دا ډیر فن کوي چې مونږ خو مانځ کې دا الله نه دا لار غواړو سورۃ انعام آیت نمبر 74 سلور او یایم نمبر آیت وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ سورۃ انعام پارا آیت نمبر 74 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ د ابراهیم علیہ السلام دا منعوم علیہم لار سوا بیان کړي لک بیان وګورا د ابراهیم علیہ السلام بیان وګورم کله کله زموږ د پاسته خواږه بیانونه وکړي کنه زموږ د پتی خبرې وکړي دا وګورا ابراهیم علیہ السلام پلار ته لګیا دی مسله ورته کوي څنګه ورته کوي نو چې د پیغمبرانو لار خوخی
د پیغمبرانو بیان دي ځان سره په دماغو کې ریکارډ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ کله چې وی ابراهیم علیه السلام خپل پلار آزر ته آیا نیسه تاسو شکلونه د نیکانو مددګاران انی اراک وقومک فی ضلال مبین دا د منعومون علیهم لار دا لار ته وینم زتا وقومک تا دا قوم فی ضلال مبین ډیر خپل درانه پاسه خلکه فی ضلال مبین دوی وتا ګران کار دی کنه دی دا پیغمبرانو دعوت دی نو دا به د قرآن نزدکیږي بل ځای دا نزدکیږي دا یاد وساتئ ښه. وکذالک نوری ابراهیم دارنګ وخود لمونږ ابراهیم علیه السلام ته عجایبات د اسمانونو د ځمکو چې دي د یقین کوونکو نام چې کله تیار که په د شپې ستوري ولیدو وی دا به زما ربي نو چې کله هغه ستوري غایب شه وی زه مینه نه کوم د پناه کېدونکو سره چې سپومې روښانه ولیده وی آیا دا به زما ربي چې کله پناه شوه وی که ما ته هدایت نه وی کړی رب زما زه به هم د قوم لاکونن منل زه به هم ستاسو سره ملګری یم تاسو څه یې زه ستاسو غونته ګمراه نه یم ما ته الله هدایت کړی لاکونن من القوم الضالین فلما رأى الشمس بازغه دنیا کې ګوره دا قرآن یو کمپیوټر دی تا سره دا قرآن دی وریدو کنه پاټه ماټه پرې دوا نمونه پرې دوا دا قرآن چې دا چا بیان د قرآن مطابق وي دا صحیح دی اته دا کسی می سي د بادشاہ او وزیرو دا لکه دا قرآن کې نشته خبره سمجھ تراله کرانه ده د قرآن خبرې کې د رسول کې پدې نهج پدې انداز بس صحیح دی چې د قرآن او کسی می سي دل کوي فلما را الشمس باز او زیاتره پکې د بوډېګانو کې دي بوډې په لار روانه وو بوډې خوراتلو بوډې دریاب سره ناشته وو زوی مړ شوی وو جنج را روانو بوډې سره دې بوډېګانو خبره بل کوي نستا دا قرآن خلق توای فهم قرآن فلما را الشمس بازغه هر کلا چولید ابراهیم علیہ السلام نور روخانا بی آیتا با زمار بیدال ویخ دیری اغا نور غیب شو یا قوم اے زما قوما انی بریئم مما تشرکون راجد لقاری دے پت تجوید کی وہی کنا چدلتا کی یا قوم انی بریئم مما تشرکون کون کئی اے زما قوما انی بریئن زما اعلان بائیکاٹ زجدائم دسنا مما چې څه کوي تاسو څنګه ته وایي د څه نه جداوالی دی قرآن ته وګورئ بیا وایي زما جدایي ده د هغه څه نه چې تاسو شرک کوئ د دې نه زه جدا یم د څه نه جدا یم نو هسې چېرته بعضې خلکو په خولې دا ټکې راوستو چې دا شرک دونه خطرناک څیز دی چې وګوره ابراهیم علیه السلام ولا مخامخ وایي انی بریء مما تشرکون نن چې مولوي صاحب ته امام صاحب ته ووایي جرک د جمعې تقریر هله په شرک وکړه یاره دا شرک ډېر ښه څیز نه دی خاجان د شرک نه وساتئ دا څه ته وایي جي شرک تاسو پېژندلی و شرک دې ته وایي دا تاسو نه هېر شوی شرک دې ته وایي یاد وساتئ ځان سره شرک دې ته وایي د الله د خاص صفتونو نه یو صفت د الله نه علاوه بل چاته ورکول دا شرک دی ووایئ شاباس او بیا شرک په دوه قسمه دی شرک اعتقادي او شرک فعلي شرک بخاری نه شرک اعتقادي او شرک اعتقادي بیا په څلور قسمه دی شرک بالعلم شرک بالتصرف شرک بالدعا شرک بالعبادت څنګه شرک اعتقادي په څو قسمه دی شرک بالعلم شرک بالتصرف شرک بالدعا شرک بالعبادت څنګه رحم الله شرک اعتقادي په څو قسمه دی هوا کم بالدعا بالعبادت نبی سے بیاد شو کنا شرک اعتقادی پسلور قسمه دی شرک بالعلم پپڑی لگ راولے شرک بالعلم شرک بالتصرف شرک بالدعا شرک بالعبادت فهم قرآن شو کنا شو دا قرآن کې ټول رد شوی دی
हाँ इस्माइल ताला याद से हुआ शिरक इत्तिखादी पर 2 किस्म दी कम फिर तसर्रुफ फिर दुआ जबरदस्त दा में लगी यार दा से ज़वानान यो पेर दे वतवी हाँ लोमाना फिर दुआ हाँ उस्माना फिर दुआ जबरदस्त हाँ रहमतुल्लाह शिरक इत्तिखादी पर 3 किस्म दी शिरक बिल इल्म शिरक बिल तसर्रुफ फिर दुआ बिल इबादत हाँ शाह हुसैन دا اهمي خبرې ګوره ابراهيم عليه السلام قوم ته وی اني بريء مما تشركون تاسو ابراهيم تقریر وره غدا لار د منومون عليهم دا اني وجهت وجهي ما تابع کړي خپل ځان قران ته لکوره خوان بدل کړي اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا او زنیم د مشرکانو نام بیا ورته وکي ورپسې ته وکي وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا اخاف زنيريغم ما تشركون به ولا اخاف زنيريغم داغنه چې تاسو شرک کوي ورپسې آیت وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم سوچ موتونو کو دا اول نو ګوره د اخیری جملو تا ابراهيم عليه السلام وی اني اراك وقومك في ضلال مبين اے زما پلارا زوینم تا قوم فخکار گمراهه کی کما ته هدایت نوی کړي رب زما لاكونن من القوم الضالين زبم د قوم گمراهانونا قال يا قوم وی اے زما قوم ز بیزارم د اغه نه چې تاسو شرک کوي وما انا من المشركين د مشرکانو ننیم ولا اخاف زن یریګم د اغه نه چې تاسو شرک کوي څنګه به یریګم د اغه نه چې تاسو شرک کوي ولا تخافون تاسو نه یریږي چې تاسو شرک کوي څه خبر راغته ده ها څنګه د خبره کوي درجه دعوت دی دا ابراهیمی دعوت دی نو دا کوم دعوت دی ابراهیمی دعوت دی دا لار د منعوم علیهم نام دا رنګي قران کریم کې د منعوم علیهم لار ګوره کنا الله اکبر کبیره سورۃ یوسف وګوره آیت نمبر 39 سورۃ یوسف آیت نمبر 39 ما دا پډیر په زور شور سره وایو دا بس جو جنازي ته پکې مونږ لړو ته کې تار شو سورۃ یوسف آیت نمبر 39 یا صاحبی سجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار وګوره یوسف علیہ السلام د جیل دننا فتور تنبو دننا لا سنتا اتکړې پخپو کې زولنه او چیرې وای اے زما د جیل ملګرو آیا حقداران د بندګي جدا جدا خدایان د طبي ذمہ دار جدا د ټوخي ذمہ دار جدا د سری مخي ذمہ دار جدا د ننکو ذمہ دار جدا د بچو چیلډرن سپیشلیست لپاره جدا بابا ال ماشوم چیړه کوي بن ولا واچوا ال د پلان کې درمال ګراوړه ال داو داخل کو ګرځولي ګوري ها دا چې قران دیني زدا واقعیا اکثر مرګرو ته ما لکه تاسو به چې دفکړ کې دادونه موږ درس شو کنه دې څه پیدا وړم باندې موږ دا درس دلته د پلان دي شروع کړو د دیوبند مدرسه شروع چې یو د انار دونه نشوي و د دفکړ مدرسه د توت دلاندې شروع شوی و سبق لومبني درسونه پکيو بیا باران به د موږ جمعات ته شروع کا بیا به مرګر ویره د مشران دا غزي التمو یو اوس مو بیا دلته راوړل ان شاء الله دلته به خپل درس دغه وخت خو آبادی نه وځینو دی جمعات کې موږ لومبني آیت د شرک پیلی راغی کنه انما حرم علیکم المیتۃ والدم وینا حرام زموږ مرګره درس کې راځي دې د درس په پس راغی چې دا وینا حرام ده نو په دې قرآنی آیتونه لیکل په حرام چیز په پلیت چیز چې د بدن نه وځي او د ماتيږي کنه چې جامو پوری وینه ولګي پریتيږي کنه نو په دې قرآن لیکل صاحب او تعویذ لیکل تبه کوي مخکې پکې موږ تفصیل نو کړی دا جایز یا ناجایز خدا مرګره راغی چې دې به څه مسله دا هم حرام دي مې تا ته بل پته ولګیدل
نو بس دې ته چې یو تن په دغه تعویض کړی په وینه سړی موټر سایکل وا ته کوړ تور په پیرړو وې شابه پیسې خپل را کچر په دې ته پړل نه اجر کې ته جوړې ماپ کو بیا پیسې ته واخل دې زما په خیال دا د قران انقلابي ها تو ګور یوسف علیہ السلام د جیلدن نه لګیا دی یا صاحب سجن ارباب متفرقون دا سورۃ انبیاء 57 لګو ګورئ سورۃ انبیاء ولسم پارا آیت نمبر 57 دا مستراړو لار د هغه چا چې الله په نعمت کړو د منعوم علیهم لار راړو د چا سورۃ انبیاء آیت نمبر 57 اته په ایمانی وای بل کیو غپ لګوي دی په توجه کې اته دې قران ته نینات کنه د انعمت علیهم لار او معلومی چې قران ته نکینی نو بس وایې نو دوی جوړي خوري خو دوی ته پته لګی نه جوړي پکې وي دا د الله لوی نعمت دې شکر کوي الله به د قران فهم درکړي اگر دې نه شکرې موکا پس یرو کې به پراته بیا سورۃ انبیاء آیت نمبر 57 وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ دا مخکنه واقعا ولقد آتینا ابراهیم رشدا من قبل وكنا به عالمین اذ قال لأبيه وقومه کله چې خپل پلار ته خپل قوم ته څه دلیل دیتا وسره چې دې شکلونو ته عبادت کوي د نیکانو شکلونه جوړ کړی دي دا قوم د هندوانو نم خطرناک خلک مشرکان دا دلیل وره دی ورته وجدنا آباءنا لها عابدین زمون پلارانو مشرانو دی عبادت کو دا زمون د پلارنی کو طریقه را پاغي روان یو ابراهیم علیہ السلام توی لقد کنتم انتم وآباؤکم پټه پټه خبرې نه کوي ګوزو کې وبنه بوزي کلیر کټ خبره ولا کوي لقد کنتم یقینا تاسو انتم وآباؤکم یقینا تاسو دا مشران چې د بوتانو عبادت کوي د دې شکلونو عبادت کوي فی ضلال مبین سکه اته ګران کار دی کنه د منومون لهم لار اختیارو ګران کار دی ها بیا ابراهیم علیہ السلام ته وی وتالله معنا قسم په الله زموږ داخله چې کله کله خدای بل سره وګورو ابراهیم علیہ وتالله او قسم دی په الله قسم یې کو کنه قسم یې ته پارا کړی لا اکیدن اسنامکم چلول بجوړکم تاسو دی خدایانو ته لګ پته واقعي او کنه زبر تاسو بوتانو ته چلو خیم ښا نو هغه چې دلړ خپل میلې تا چرالو ابراهیم علیہ السلام پجالهم یو صبر کتل یار د ځوان د اور خلق پلان کې سم د اور زوی لري کنه دا ابراهیم علیہ السلام په عراق کې په اور کلی کې پیدا شوی فجعلهم جزازا وی ګرځول د دی خدایان دړې وړې ابراهیم علیہ السلام څوک خدایان ول دړې وړې ک هغه مشر بوتي پکې پرېخو دروغ چې غیراله اوس مشرک کی عقل ني چې وی کته د یو دې سره یو ځای پروت دی نو پوزه بل ځای پرتا دا نو په بل ځای پرتی دي الګا چې دا خدایان دې بچاوالي دې سوالي شي دی وی من فعل هذا بالهتنا موږ دا خدایان چاوالي دي دا خو غړ ظالم چې خدایان نه چاوالي الګا خدایان سوالي شي خدغه وخت خو نور د دنیا خلک مو کنه خداوه په یو تن کې ښا دا د حق پرستو نه خلا ظاهرین په الناس خلقو کې و مشهوري ښا پټ پنا بنیو قالو دی ویم د یو ځوان بارک اوریدلی الګا د یو ځوان بارک مو دا خبره اوریدلی دغه بل څه کار نشته بس دی بوتان او خدایان او معبودان من دون الله شرک دی په راغسته دا یو ځوان دی یقال له ابراهیم غل خلق ابراهیم ویو ویری ولې لکا چې داخله کې تماشو کی ابراهیم علیہ السلام دوی انت فعلت هذا بالهتنا و ابراهیم دا خدای انتام دا گد گنبد کړي و دا خدای نه لتا والی دي ابراهیم علیہ السلام بل فعلوا بل کی والی وینو دروغ نه وایي والی به ابراهیم نو دا مشر بوت اشتا کنه تاسو ته نوګه کې دی خبرې کوي ځان له پسرونو راخته شو ابراهیم علیہ السلام دې تاسو پسر دې خبرې نشي کولې بیا ابراهیم علیہ السلام شروع کا
دا لار د منعوم علیهم. الله اکبر کبیره. د دې انبیاء کرام د دې منعوم علیهم یو لار داوا، نورم غنی لارې دي ښا. هغه به ان شاء الله که زندگی وا د رمضان شعبان په درس کې ذکر کوو چې د منعوم علیهم نور لارې سوي، چې د منعوم علیهم مونږه په هر موس کې چې الله له ودرېږو لاس وتړو نو مونږ وایو لاس وتړو لاس بنا مودرېږو چې یا الله مونږه د منعوم علیهم چې په چا دې نعمت کړي داغي په لارې باندې مونږ مضبوط کې داغي لار کومه وا یو لارې دا ډټ کر مسلې بیان کړي او کولو مسلې بیان کړي او مسلې کوم بیان کړي چې ما انا من المشرکین کم کار کړي فجعلهم جزازا. ان شاء الله سبانی درس کې غیر المغضوب علیهم، سبانی درس به صرف په مغضوب علیهم بل رات په فتوالین باندې او د زیارت پر ختم ان شاء الله کله زندگی و. اللهم صل علی سیدنا محمد یا حی یا قیوم برحمتک یا رب.